په دې وخت کې سعودي عرب والا خدي کومګه پاکستان والا د علم په لحاظ سره پاکستان کې علم ډیر دی، افغانستان کې علم ډیر دی، هندوستان کې علم ډیر دی. تاسو د علم په اعتبار سره خبره کړې ده، په دې اعتبار سره خایه یعنی علما چې دلته کوم دي. دویمه دا چې دا په سنت هم برابر دي، هغه په سنت دونه برابر نه دي. د دوی الحمدلله پټکه، د دوی ګیره، د دوی د په سنت برابر دي. درېمه دا چې دلته درس او تدریس مدارس دي، دلته داسې درس او تدریس او داسې مدارس نشته. دا کوم نصاب او کوم علوم چې دلته پڑھاویږي دلته نشته. اسونه احادیث چې دلته په یو کال کې 63,000 احادیث پڑھاویږي دا دلته نشته. نو علمی فضا پاکستان، افغانستان او هندوستان کې ډیره زیاته ده. نو ځکه خدا مسائل پیدا کیږي چې موږ وشل دی هغه ویاته دي. موږ وی دا تو ذکر پکې نشته، هغه چې حرمینو کې اوس څه دغه کړي، اوس پورې شل کې د حرمینو کې اوس پورې دا اوس په حرمینو کې دوی لسکړي دي، اته هم نه دي، سره روایت د وجه نه دي کړي. خو هغه وخت کې د حکومت سره د دوی داسې صلح شوه، د حکومت ورته ویل دي نیم پرې دی او نیم کوي ځکه حرمین دي او بس پاغه اوس را روان دي، اوس نه واپس کوي. نو سره دلیل په بنیاد نه دي لسکړي، واځه خدای مونږ ته دا پیش کی. نو کدا دلیل وي لوی دلیل دا و چې دا 3 کال وشو چې دا لسکی ګنوړان دي چې دا شل کېدل، په هغه وخت کې تاول شل نه کول چې ستاده لپاره دا دلیل دی. یو جنت د بسس نعمتونه ملاویږي، مهرباني وکړه په تفصیل سره بیان کړو. دا خو په تفصیل سره بیان ځکه نه کړی شمه چې ډیر زیات انعامات دي د جنتی. خو شو قرآن مجید کې موږ زه په زه وي هور ورته ملاویږي، په دې جنت کې ورته محل ملاویږي، په دې جنت کې ورته شات ملاویږي، پي ورته ملاویږي، نهرونه ورته ملاویږي. خدا غي لنډه خبره ده چې هر جنتی ته هر هغه شی ملاویږي چې دی هر هغه شی جنتی به غواړي چې هغه پاک وي. جنتی به الته هم غلط شی نه غواړي. شراب پاغي کشته، خو دا دنیا شراب نه دی، هغه نور شراب دی. دا دنیا خو ګنده دی، 400 پاوډر او نشي الته نشته دی. نو دا به د جنتی هم الته دا شزونه دې طرف ته به اشتها نه کیږي. دا انسان سوچ دی چې دالته لاړم د دې شزونه وسوسه کوم. نو دا اعلان تعبیر شو. نور سس دی نو دا هډر لوی تفسیر دی. ولهم فیها ما تشتهي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. ولهم دک ولکم دی ستاسو د لپاره هغه څه دي چې تاسو نفسونه یې غواړي او هغه څه دي چې تاسو یې غواړئ، بس حکم کوئ تاسو ته ملاویږي. ښه جنت کې چې کوم غلمان دي دا په جنت کې څه کار کوي او چې حور یې شته نو غلمان د څه ضرورت دی. د خپل ځان د پوهې دپاره دا سوال کوم، ښکلې خبره ده. غلمانو ذکر پکې وشو په دې تفسیر کې بار بار. حورې په جنت کې دا د سړو دپاره دي او دا د ازدواجی زندګۍ څنګه چې دنیا کې ده داسې د خوشحالۍ دپاره د سکون دپاره دا حورې دي. دا د انسان فطرت د جنت کې به د انسان دغه فطرت وي. دا کوم چې غلمان دي دا دې دپاره نه دي، دا صرف د خدمت دپاره دي، خادمان دي، صرف د خدمت دپاره. دې داسې مثال پیش کړي لکه اسلام کې به غلامان هم او وینځې به هم وي. دا وینځې به چې کله راغلي هغې صحابه کرامو به خپل خواهشات هم پوره کول او خدمتونه به تیوم اغستل. او دا کوم چې غلامان د هغوی نه به صرف خدمتونه اغستل. نو دا داسې غلامان د خدمتونو دپاره د دې نه اخوا د دوی څه کار نشته دی. او دا بالغه جینۍ چې د واده نه مخکې وفات شي نو دا به جنت کې چاته واده کیږي، دا به جنت کې د دې په خوښه باندې چې چاته دا غواړي دا به واده کیږي. دا د جمهور علماو جواب دی. دویمه هغه زنانه چې خاوند یې کافر دی او دا مسلمان شنو دا به چاته ودیږي. نو چې دا چاته وغواړي جنت کې دا به هغه چاته ودیږي. دې وخت کې خلک وایي دین مونږ ته مدینې نه راغلی دی او هلته خلک وایي 8 رکعاته تراویح کیږي. په دې باره کې ستاسو څه وایي؟ زه دقه وایم چې ما وویلې ښه مدینه کې شل کې دی، دین د مدینې نه راغلی. په مکه کې شل کې دی، دین د مکې نه راغلی. امام مالک رحم الله وایي شل دی، هغه د مدینې فقیه و، درس حدیث یې کړی په مسجد نبوي کې. امام ابو حنیفه رحم الله وی شل دی، هغه د عبد الله بن مسعود د شاګرد دی، په هغه مسند ناز کوم چې عبد الله بن مسعود ناز دی. امام احمد بن حنبل رحم الله وی شل دی، امام شافعی رحم الله وی شل دی. د 8 رکعات تراویح چې کوم حدیث دغه جواب ما تاسو ته کړی دی. تر اوسه پورې مدینه او مکه کې شل کېدل، دا چې لس شوي دي دا د دې 8 خو نه دي، لس دي. دا د دې وجه نه دي لس شوي چې ګینې دلیل پر راغلی دی. یا جبرئیل امین وحی راوړی ده د کرونا نه پس، دا د کرونا د وجه نه نیمه معاف کړي وي. موږ دلته داسې وکړله، موږ 3 کسان بکو، 4 کسان بکو، خو پوره بکو. موږ نه وزیر اعظم تاسو کولای شي
مونږ نن لس وکړه سبا له بیا 10 کوو نو مونږ ته وزیر اعظم ویل چې ولې 10 کوي مونږ د خود چا پلار ته پوښتنه چې کوله مونږ خود مختاری اغسته ده مفتی محمود رحم الله دی الله غریق رحمت کی خو یو خدا سي نه دی هغه ته چې بادشاہ طرف نه شل دی او سودې سه لس دی وس هغه شل نشي کوله پوهیږي نو چې د ریاست د طرف د کوم مقرر دی اوس به هغه ریاست را لګي دا هغه حکومت به را لګي او دا به شل کوي نو دا به شل کیږي امامان نشي شل کوله نو هغه امامان هغه مونږ نه خدي خدا سي دي او مونږ داسې یو از دا فرق دی نو اوس داسې ښیي که داسې ښیي هغه داسې تړلی شوي دي یو رالی پاکستان ته نو چې دلته راست سالۍ ولیده دا خلک ولیدل علما ولیده اجتماعي ولیده بیا دلته د علماو خدمت ولید هغه قسم دی دا خلکو خدا دین رانیولی دی حبل الله جميعا د الله پر رسۍ چې مضبوط منګولې لګولې هغه دا دي چې دې ځنه لاړې حرم ته هغه ورته دا فحاشي ده نه به کوئ دلته به دا عریاني نه کوئ دلته به دا جنکۍ نه ګډوئ جذبه شوی د مسجد نبوي د ممبر نه کوس کو جیل کړی دی نو اوس دا 13 ورځې کې خبر چلی دی چې شهید کو نو چې سړی د مسجد نبوي د رسول الله مبارک په ممبر د فحاشي او د عریاني خلاف خبره نشي کولی نو مجبور دي غریبان نو خبره د علمي نه ده زموږ دلته تبلیغیان 3 ورځې ولګي هغوی راشي دلته تا ته هغه مسلې بیانوي خود مختاري خبره ده آزاد دي هر سړی هر څه بیانولی شي هلته خود مختاري نشته دی دا یو څو دعاګانې دي دا به کوو بس دی